الله تعالی د خپل فضل او کرم سره مونږ تاسو ټول مسلمانان د هر قسمه نقصاناتونه او د هر قسمه پریشانی نه په حفاظت کې وساتي. کچیرته یو کس باندې د ازمایښت لپاره پریشانی راشي یا مصیبتو کې راګیر شي، بیا داسې وخت کې مونږ به په هغه باندې د هغه په مصیبت باندې د هغه په نقصان باندې د خوشحالۍ اظهار کله هم نه کوو، بلکې په هغه وخت کې به په هغه موقع به موږ د سره د همدردۍ اظهار کوو، همدردي به ورسره کوو. او داسې یو صحابي ده حضرت واصله بن اسقع رضی الله عنه وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا تظهر الشماتة لاخيك فيرحمه الله ويبتليك. وای کچیرته تاسو یو مسلمان ورور دا په یو مصیبت کې راګیر وي، پریشانیو کې گرفتار وي، تکلیفاتو کې وي، مشکلاتو کې راګیر وي، بیا داسې وخت کې د په مصیبت باندې د په تکلیف باندې د خوشحالي اظهار مکوئ. وای الله تعالی د دغه مصیبت نه خلاصولای شي، بیا به تا په هغه مصیبت کې گرفتار کړي. دغه جرم دی وجنه بیا الله تعالی تا په دې مصیبت کې گرفتار کړي. جرم دا ده چې هغه کس بیچاره په تکلیف کې ده، هغه باندې مشکلات دي، تکلیفات دي، مصیبت ته په او ته بیا هم په هغه باندې د خوشحالۍ اظهار کوي. مونږ معاشره کې خو نن سبا بالعموم دغه رواج ده چې چا سره هم لږ اختلاف دی وي، چا سره د هم لږ دشمني وي، بیا په هغه وخت کې دی راځي په هغه پسې خبرې کوي، د هغه په تکلیف باندې خوشحالیږي، د هغه که یو مال هم ضایع شي یا د کور جایداد ضایع شي یا یې څوک مړ شي، بیا په هغه باندې دی د خوشحالۍ اظهار کوي. نه، دا خبره بالکل غلطه ده، بلکې د خوشحالۍ اظهار کله هم نه ده پکار. په داسې وخت کې مونږ ته پکار ده چې د همدردۍ اظهار وکړو. که چېرته د چا وس نه رسېږي چې هغه ته زه نقصان ورسوم، چا ته تکلیف ورسوم، بیا که چېرته درم کس هغه ته څه تکلیف ورسوي، څه نقصان ورسوي، بیا هم دی پرې خوشحالېږي، وایي ښه ده دا نقصان چې ورسېدو دا کس و دغسې، ښه ده چې د ده مال ټول ضایع شو دا کس ده دغسې، ښه ده چې دا نقصان دا تکلیف دغه کس ته ورسېدو ځکه چې دا کس ته دې خبرې د دغه کار لایق دی چې دغه نقصان ورسېږي. دغه وخت کې د خوشحالۍ اظهار کله نه ده پکار، بلکې په دغه وخت کې د همدردۍ اظهار پکار ده. دې که چېرته خوشحالۍ اظهار تاسې او موږ په دې خبره باندې وکړو، بیا په دغه وخت کې انسان ته ډېره یره پکار ده چې کیدای شي داسې نه وي چې الله تعالی په هغه مصیبت کې، په هغه تکلیف کې، په هغه پریشانۍ کې موږ نه کې گرفتار. نو د دې نه د بچ کولو لپاره دا یوه ډېره غټه نسخه ده چې په هغه وخت کې تاسې د پریشانۍ په وخت کې چې څوک هم ووینئ، په هغه وخت کې د خوشحالۍ اظهار مه کوئ، په هغه وخت کې د ده سره د همدردۍ اظهار کوئ. د همدردۍ اظهار په هره طریقه باندې تاسې کولی شئ. او داسې چې کله هم تاسې دا یوه وظیفه درته ښیم، یو کس په د پریشانۍ په حالت کې تاسې ووینئ یا په مصیبت کې وي چې هغه مصیبت کې گرفتار وي یا په هغه باندې تکلیف وي، سختی وي، بیا تاسې همیشه دا دعا وایئ الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. دا دعا وایي، یو ځلې وایي، درې ځلې وایي، الله تعالی به د هغه تکلیف نه، د هغه مصیبت نه الله تعالی ته په حفاظت کې ساتي.